او کومه ښځه چې قمقلی او د ځان نه بد اخلاقه جوړه کړي. یو روایت کې راځي وایي دا نکاح چې یو سړی وکړي دې سره د نیم دین محفوظ شي، یعنی د دې کور والا د وجې نه ستا نیم دین محفوظ کېږي او په دې باقي نیم دین کې د الله نه ویریږه، تقوا ځان کې را پیدا کړه، د ګناه نه ځان ساته، خو ستا نیم دین د دې زنانه د وجې نه محفوظ دی. په دې کې زنانه ته یو اشاره ده، یو ډېره ښایسته د تربیت خبره ده چې د الله نبي دې زنانه ته دا ښودل غواړي چې تم ځان د دې لایقه کا چې ستا د لاسه ستا د خاوند دین محفوظ شي. دا زنانه چې دا د خاوند د ایمان او د دین د حفاظت ډېر لوی سبب دی. دا زنانه که چېرته هوښیاره ده، تابعداره ده د خاوند دې ډېرو ګناهونو نه الله وساتي، بس خپلې ښځې ته توجه ده، ځکه هغه هر وخت یې د دې خبره مني، کور ته چې راشي خوشحاله دی، نو د هغه بار غلطه توجه او ګناهونو طرف ته توجه نه ځي. او کومه ښځه چې قمقلی او د ځان نه بد اخلاقه جوړه کړي، خپل دین هم تباه کو او دې سره د خاوند دین هم تباه کړو، ځکه د خاوند دې ته به توجه نه وي، هغه بې بار ګرځي په نورو غلطو مجلسونو پسې، په ډمو پسې ګرځي، بې حیا ښځو پسې ګرځي. کله چې ګوري نعوذ بالله دې جړاګانو په مجلس کې ناست دی، هلکه ته واده والی، تا سره دا خوند کوي چې داسې سپکو سپکو ځایونو کې کښېنې، ستا خو الله د ایمان حفاظت کړی د دې ښځې د وجې نه، او ته دونه سپکو ځایونو کې ناست دی، ته په دې باندې ښه ښکاري. نو دې وجې نه زنانه له دا په کار ده چې د خپل خاوند د دین او د ایمان د حفاظت سبب وګرځي. دا زنانه چې الله رب العالمین د دې د وجې نه د خاوند حفاظت وکړي چې هغه چرته ګناهونو طرف ته مایله نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د خاوند کوم خاص حق دی چې د زنانه نه خپل خواهش پوره کوي، په دې کې د زنانه چې کله عذر نشته، رکاوټ دی نه جوړي او انکار دی ته نه کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه دا کبیره ګناه ده چې زنانه ته څه عذر نشته دی، څه مسئله نشته دی، یا هغه کومه ماحوري حالت چې پرې راځي هغه نشته، او دې باوجود هسې بې څه د خاوند نه انکار کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، کله چې یو سړی خپلې ښځې ته د خپل حاجت دپاره اواز وکړي، راویې غواړي، دا زنانه دې وله راشي. وان كانت على التنور، اگر که دا زنانه په تنور باندې ولاړه ده او ډوډۍ پخوي، لکه دا حدیث مې درته تېرې خطبې په آخره کې ویلی چې په داسې وخت کې بلکل دا ډوډۍ سوځېږي که دا زنانه خوادي خوشي بې فکره شي، خو بیا هم د الله نبي فرمایي چې ته په کچن کې پخلي ته ولاړې او په تنور باندې ډوډۍ پخې او بل طرف ته د خاوند اواز تا ته وشو، نو ته د خاوند د اواز اجابت وکړه او په منډه باندې ورشه، د هغې د خدمت دپاره حاضره شه چې هغه تا نه کوم خدمت غواړي هغه وکړه.